داغ شہیدانو شہید بشیر احمد بلور صاحب او اغسرا پواقع کے گن شمیر شہیدانو بیا زمنگ رور شہید ہارون بلور صاحب او اغسرا پواقع کے گن شمیر شہیدان ماتا مقامق ناز تفیز صاحب او دغه سډیر کورنۍ چې د دې خاورې د امن دپاره د دې خاورې د دهشت خلاف د غرونو په شان ودرېدل خپل ځانونه خپل ژوندونه د دې قام دپاره وقف کړل خو کوشش یې وکړو چې دا قام د ترهګرو نه بچ وساتي من کو خپل یو شهید یادو او پښتنو وروڼو زمانه مخکې خبره وشوه زه په طور پښتون که زه خپل شهدا یادوم نو زه دا منم چې زه تش د سرې ټوپۍ شهید نه یادوم زه د سرې ټوپۍ سرې هر هغه شهید چې د دې خاورې د دې قام اور دغه انتها پسندې په دور کې شهید شوی دی، کو هغه ماشوم دی، کو هغه پیغله ده، کو هغه زنانه ده، کو هغه سپینګیری دی، کو هغه میډیا والا دی، کو هغه پولیس والا دی، کو هغه نشنلی دی، کو پښتون دی یا کو په پښتونخوا د هر قام نه دی. نن موږ راغونډ یو د امن دایي امن ته سلام پیش کوو، دهشت او وحشت نه واپس د نفرت سوګند کوو. دا شی به نه ډزې ګران وروڼو هغه نور دي هغه نور دی، هغې سره خبرې نشته نو په ډنګ یې ګرموي. موږ سره خو الحمدلله لوی تاریخ پروت دی، دونه خبرې دي چې د چا هغه پلار سره به هم دي. نن الحمدلله زه او تاسو هغه غیرتي او فخرمند قام یو چې خپل مشران یادو. داسې بدقسمته مي چې پلار او نیکه به شهیدي خو یادولی به نشي، مانځلی به نشي، ځکه چې کردار یې د یادولو او د مانځلو پرې نه ښوده. نن نه 2 میاشتې مخکې 3 میاشتې مخکې دنیا دا ډوګډوګو، تاسو نه معذرت کوم خو دا میډیا کوم د پاکستان ډوګډوګي بلور لاړ او بلور لاړ. ما ورته هغه وخت ووې چې بلور دا دی، بلور نیشنل پارټي ده او نیشنل پارټي بلور ده. بلور د عوامي نیشنل پارټي ماضي وه، بلور د عوامي نیشنل پارټي حال دی. او دلته د حاجي صاحب نصیر دی چېرته رامخکې شي، دا ځوانه دا دي عظیم دا د رامخکې قوم بلور د عوامي نیشنل پارټي مستقبل دی. او ما په دې ښار کې بالخصوص بار بار دا ویلي دي I love you all. چې حاجی بلور حاجی غلام احمد بلور لږ سنجیدګي ګبر وستو لګو. ما په دې ښار کې دا بار بار ویلي دي چې حاجی غلام احمد بلور او خدای بخل خان عبدالولی خان دا د یو بل سوري پاتې شوي دي. انشاءالله ولی باغ او بلور تر څو چې زمونږ د مشرانو دا عقیده، تر څو چې د باچا خان بابا نظریه، تر څو چې د پښتنو په سر دا سور نشانی، بلور بم تاسو سره ولاړي او ولی باغ بم تاسو سره ولاړي.
دا تحریک تے دا سل کال دی دلتا تاریخ دا جبر او دا ظلم ڈکتے دا یو ممبرے کی سندا چې په یو ممبرے بار سا ختم شي دا عوامی نیشنل پارٹی دا او دا بتا حیات ہوئی انشاءاللہ. قاری صاحب لنا روح ہے قاری صاحب ظالمانو ټول تاسو ګوره حافظ صاحب لنا روح ہے دا زمنګ حافظ صاحب د دسوی هم هارون خان سره بشیر خان سره شهید شوی او نن هم د هغه جذبې ته وګورئ. زه تاسو ټولو ته خواست کوم چې د حافظ صاحب دپاره لږ داد ورکړئ او لاسونه وپړقوئ. لږ ستاسو په اجازت د نن سبا ماحول او د هغې ډېرې خبرې نشته، درې څلور خبرې دي او موږ هم هغه خلک یو موږ او تاسو چې موږ غواړو چې دا ملک دې وچلېږي. موږ هغه میندو کې راځو هغه دوه زنانو په یو ماشوم اواز وکړو یوې وې زما دی بلې وې زما دی چې خبره جج له لاړه قاضي له لاړه قاضي ورته فیصله وکړه چې بھئی دواړه وایي زما دی په منځ یې نیم کې نیم یو له ورکې نیم بل له چې دا کمې و هغې وې دی بلې له ورکې خو په منځ یې منیم نه وی. موږ هغه خلک یو چې موږ وایو دې نورو له ورکې خو آباد یې کې دا ملک آباد کې دا خاور آباد کې. میں بالکل یہ مانتا ہوں اور عوامی نیشنل پارٹی یہ نظریہ رکھتی ہے کہ نجکاری تمام مسائل کا حل ہے. حکومت کو حاکمیت کرنی چاہیے نہ کہ کاروبار روزگار تجارت. اور یہ ہم نے دیکھے تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کی حکومت بلکہ پاکستان کی ریاست یہ ادارے چلا نہیں پائے. پاکستان اسٹیل ملز تباہ، پاکستان پی آئی اے انٹرنیشنل ایئر لائنز تباہ، پاکستان ریلویز تباہ. بلکہ اس طرح اگر آپ ہر ادارہ دیکھیں تو وہ تباہ ہے. اور میں ان خوش قسمتوں میں سے ہوں کہ جب پہلی دفعہ یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن بنا تو جناب اسفندیار ولی خان صاحب ان کے ممبر تھے اور اس پرائیویٹائزیشن کمیشن نے باقاعدہ ایک فارمولہ دیا. میں آج بھی یہ مانتا ہوں حکومت کے ساتھ ہوں کہ بالکل ان اداروں کی نجکاری وقت کی ضرورت ہے، لیکن نجکاری وقت کی ضرورت ہے. نجکاری ہوگی کسی کاروباری بندے کو یہ ملیں گے تو ایک تو ان اداروں پہ جو سرکار کا سرمایہ لگ رہا ہے وہ نہیں لگے گا، اور نمبر دو یہ ادارہ الٹا پاکستان کو ٹیکس دیں گے. اب ادھر کیا ہو رہا ہے؟ نجکاری کے نام پہ فوجکاری. ادھر نجکاری نہیں ہو رہی، ادھر پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی، ادھر ملٹرائزیشن ہو رہی ہے. پی آئی اے 10 ارب کا ڈرامہ رچا کے کون لے کے جا رہا ہے؟ فوجی فرٹیلائزر. یہ نجکاری نہیں، یہ فوجکاری ہے اور یہ ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہے. ہم اگر نجکاری کریں گے اس نجکاری جیسے میں نے پہلے بولا اس کا بنیاد یہ ہوگا کہ وہ ادارہ کمائی بھی کرے گا اور پاکستان کو ٹیکس دے گا. تو فوج تو پہلے 140 کاروبار کا ٹیکس نہیں دے رہا، مطلب اس کا ٹیکس بھی نہیں دے گا. تو بس جو وسائل ادھر سے گئے ادھر آپ اپنے مزے کرو. یہ نظام آج پھر اس بات کی گواہی دے رہے جو آج سے 70 سال پہلے ہمارے اکابرین بادشاہ خان بابا اور خدائی خدمتگار فرماتے تھے کہ یہ ملک بنا ہے اس ادارے کے لیے
اور یہ ادارہ ہے اس ملک کے لیے. ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ نچکاریاں ہو، لیکن ہم نہیں. آئین پاکستان یہ تقاضا رکھتا ہے کہ نچکاریاں ہوں گی، فوجکاریاں نہیں ہوں گی. فوج کو کاروبار کا حق نہیں ہے، فوج کو سڑک بنانے کا حق نہیں ہے، فوج کو سیمنٹ بنانے کا حق نہیں ہے، فوج کو کارن فلیکس بنانے کا حق نہیں ہے، فوج کو کالونیز بنانے کا حق نہیں ہے. یہ واحد پاکستان کی فوج ہے جنہوں نے واحد جو کام جس کے لیے بھرتی ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے. 70 سال میں صرف ایک دن کی، ابھی اللہ خیر کرے اگلے 140 سال اس ایک دن پہ ہم رہیں گے، باقی ہر کام وہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. ہم نچکاری نہیں، فوجکاری کا یہ طریقہ کار مسترد کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ریاست پاکستان اس عمل کا سرنو جائزہ لے کے اس کی صحیح طریقے سے نچکاری کرے. خدا کی لاٹھی یاد رکھنا جب آتی ہے اور جب گرتی ہے تو پھر انسان کے ہوش اور حواس کھو بیٹھتے ہیں. وہ تمام لوگ، وہ تمام فیکٹرز جنہوں نے آج سے 50 سال پہلے فرعونیت کے نشے میں ایک ڈرامہ رچایا اور افغانستان کے باشندوں کو لے کر آئے اور پاکستان میں رہائش پذیر کیا. ادھر افغان کمشنریٹ بنا، ان افغان مہاجرین کے نام پہ اربوں خربوں روپے آئے اور اس ریاست نے ہڑپے ہیں. تب بھی ظلم کیا. ان افغان مہاجرین کے نام پہ پھر مجاہد، طالب، فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان، اور پھر آج اسی مہاجر کو بہانہ بنا کے ضلالت سے اس وطن سے رخصت کیا جا رہا ہے. دو طرفہ نظام ہے. ایک طرف ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ آج بھی کھلے عام اپنے آپ کو مہاجر پکارتے ہیں. آپ نے ان کو شناختی کارڈیں دی، آپ نے ان کو مراد دیے، آپ نے ان کو سرکاری نوکریاں دی، اور دوسری طرف افغان سے آئے مہاجر، ان کے نام پہ سے 50 سال ایک کھیل کھیلا گیا، اور آخر میں یہ جو چیپٹر کا وائنڈ اپ جس طریقے سے ہو رہا ہے، یہ بات میری یاد رکھے ریاست پاکستان کہ یہ پاکستان کی گلے کی ہڈی بنے گی. یہ طریقہ کار نہ 50 سال پہلے ٹھیک تھا، نہ 50 سال ٹھیک رہا ہے، اور نہ آج جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. آسان بہانہ ہے. میں نے اس دن سینٹ میں بھی کہا بس آسان بات ہے، جہاں واقعہ ہو جائے کوئی پتہ نہیں کوئی عطا نہیں، بس 2 منٹ بعد پتہ چل جاتا ہے بھئی افغانستان سے آئے ہیں. بابا یہ افغانستان سے کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ یہ دفاع کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ دفاع کے نام پہ جو 80% ڈائریکٹ بجٹ اور 180% انڈائریکٹ بجٹ ہڑپا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ہم بطور قوم تنگ آ چکے ہیں آپ کے ان ڈراموں سے. پختون قوم میرے خیال میں، بلکہ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پختون قوم اس پاکستان کی جنگی معیشتی کاروبار اور اس جنگ سے بیزار آ چکی ہے. ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم زندگی جینا چاہتے ہیں،
ہم امن کے نغمے گانا چاہتے ہیں، ایک طرف ہمیں مارا جاتا ہے، دوسری طرف ہمیں بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ رویہ ہرگز چلنے کو تیار نہیں۔ اگر آپ نے اس سب کو ٹھیک کرنا ہے، میں آج ایک دفعہ پھر یہ دہراتا ہوں کہ فیکٹ اینڈ فائنڈنگ بہت زیادہ لازمی ہے۔ ٹروتھ کمیشن بنایا جائے، اور وہ ٹروتھ کمیشن پاکستانیوں کو بتائے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کون تھا۔ وہ ٹروتھ کمیشن پاکستان کو بتائے کہ پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد 2/3 حکومت کس کی ختم کی گئی۔ وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اس ملک کو بتائے کہ قیوم خان کون تھا، یحییٰ کون تھا، ایوب خان کون تھا، یہ پالیسی کیا ہے، ضیاء الحق کون تھا، یہ دہشت وحشت کا کھیل کیا ہے اور کس کا ہے۔ جب تک یہ حقیقت جو ہمیں معلوم ہے، پختونخوا کے بچے بچے کو معلوم ہے، لیکن ریاستی مشرط علوم کو نہیں معلوم، جب تک یہ حقیقت نہیں کھلے گی ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ ہم پاکستان نے تو انگریز سے آزادی کا ڈرامہ رچایا، لیکن آج بھی ہم انگریزی نظام کا غلام ہے۔ ہمارے پولیس قانون آج بھی انگریز کے دور کے ہیں، میرے پولیس کے بھائی ادھر کھڑے ہیں۔ ہمارا جوڈیشل زیادہ تر نظام آج تک انگریز کے دور کا ہے۔ وہ انگریز جس نے ایک مظلوم قوم کے لیے ایک قانون اور نظام بنایا، ہم نے اپنے قوم کو اسی نظام کے تلے مظلوم رکھ لیا۔ یہ ہمارے دفتروں کا نظام انگریز کا نظام تھا ایک مظلوم قوم کے لیے۔ یہاں پہ ملک قرضدار ہے اور اداروں میں کام نہیں ہو رہا، اور ایک ادارے میں دیکھیں تو سیکٹری اب الگ ہے، تو ڈپٹی سیکٹری الگ ہے، تو فلانا سیکٹری الگ ہے، تو ڈمکانا سیکٹری الگ ہے، تو وہ صرف سیکٹریوں کی تعداد کر دے، شاید اس ادارے میں اتنا کام بھی نہیں ہوگا جتنا سیکٹریوں کا تعداد ہوگا۔ یہ حقیقتیں کھولنی پڑیں گی۔ یہ مہاراجہ نظام، یہاں پہ ملک قرضدار ہے، لیکن یہاں پہ کمشنروں کے گھر دیکھیں، یہاں پہ ڈی آئی جیز کے گھر دیکھیں، یہاں پہ کور کمانڈر کے گھر دیکھیں، یہاں پہ یہ نظام مظلوموں پہ تھا۔ آپ نے وہی نظام اپنے قوم کے لیے پسند کیا۔ جب تک یہ حقیقت نہیں کھلے گی، جب تک ریکنسیلیشن نہیں ہوگا، یہ ملک اسی طرح چلے گا جس طرح چل رہا ہے۔ پتہ نہیں آج تک کیسے چلا۔ ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں کہ بس 5 سال میں ختم، 10 سال میں ختم، 40 سال تک پہنچ گئے، ابھی تک چل رہے۔ اللہ خیر کرے، مزید کیا حالت ہے اور کیا حالت نہیں ہے۔ اس ملک کو ضرورت ہے تو اصل عوامی نمائندوں کی ضرورت ہے۔ اس ملک کے اس پارلیمانوں میں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے کرنیل کو 10 کروڑ 12 کروڑ 8 کروڑ روپے فیس دے کے اسمبلی میں پہنچے ہیں، بلکہ یہ اس عوام کا حق ہے کہ یہ عوام جس کو چاہے چنے، وہ لوگ پارلیمان میں بیٹھے ہیں۔ یہ جو آپ پختونوں کے نمائندے دکھا رہے ہیں، یہ پختونوں کے نمائندے نہیں، یہ فوج کے نمائندے ہیں۔ ان پہ دھوکہ نہ کھائے، ان کو کامیاب کرنے والے پختون عوام نہیں، بلکہ یہاں پہ اس وقت کے بیٹھے کرنیل اور میجر تھے جنہوں نے ان سے پیسے لے کے ان کو کامیاب کرایا، تبھی تو ذلیل ہو رہے ہیں۔ خدا دا پختونوں مشرانو پنجاب کے وہ دردالوں میں کہتے
د پښتون مشر پښتوني هغه ته به لنګمار دار سکی لکه راتي سره چې په پنجاب کې وشو خو چې زمونږ د پښتونخوا همغه د ټولو نه سپک خلک تلي نو پنجاب کې ورسره هغه عمل وکړو چې ته مې بریان شې چې دا لاس نور دا ډرامې نه چلیږي عوامي نیشنل پارټي او په دې نورو پارټو کې مشر بنیادي فرق دا نورې پارټۍ ډرایینګ روم کې جوړې شي یو سیب کینی انډرویر کې او پتلون کې او هغه فیصله وکړي چې دا پلانکې پارټي مې جوړه کړه نو هغه د هغې سیبه پورې وي چې کله د هغه سیب هغه پتلون او انډرویر لاړ شي نو پارټي هم لاړه شي عوامي نیشنل پارټي چا ورده والا په ډرایینګ روم کې نه ده جوړه کړې عوامي نیشنل پارټي او دا تحریک زما مشرانو ستاسو مشرانو په کلو په کوڅو کې جوړ کړی دی نو دا تحریک چې ترڅو دا کلی او دا کوڅې ترڅو چې داسې پښتاني لکه زما او ستاسو چې د خپلو پلرونو نیکونو پښتون په مخه راغښتې ده نو انشاءالله مړه نو بنګړو والا هغې له د ځان چل نه ورځي دی به عوامي نیشنل پارټي ختموي او پام کوئ ګورئ زه خو د باچا خان سیاست کوم خو د ولی خان بابا په نظریه ښه پوره رسم پام کوئ بله ورځ یو اسلام آباد میډیا والا شی لیکلو چې دا څونه وي دا دي ګندګیر دي ویډیو ګورئ دي چېرته چارسده کې ګندګیري ونه کړه دا قدرتی کار دی موږ لکه ډېر د حیا خلک یو سیاست چې څوک کوي سیاست ورسره کوو جمهوریت چې څوک کوي جمهوریت ورسره کوو خو نه په دې پوهېږو چې دا د ډب مسلمانان دي او نن د پېښور ښار کې ورته دا خبره کوم چې ګورې څوک دې دا ونه ګڼي چې خدای مکه د عوامي نیشنل پارټۍ د ورکر څوک نشته ځان پې وجنو ځان په دې ورکرانو زما یو ورکر لده په غلط سترګه یو سړی خو هغه هر څوکي خو د هغه په سر ښکري خو د هغه لکې وي خو هغه هر څه وي خو خدای شته کو زما ملګري د چا په غلطو سترګو مو کتل که نه هغه سترګې به انشاءالله په دې دنیا کې نه زما ملګري او موږ د څوک نه یېروي موږ خو هغه خلک یو چې نن هم کو راغلي یو نو د خپلو شهداو د یاد دپاره راغلي یو په داسې ماحول کې راغونډ یو چې وطن یې راله بیا ټول بارود کړی دی په داسې ماحول کې راغلي یو چې په نوې نسلونو کې راپسې شیزونه راغلي دي دا اوس پخوا دا داعش مایش نه اوس پکې وي دا شیزونه هم رالل او په داسې ماحول کې راغلي یو چې پرون اخبار کې دمکي راکړې ده ویزه دې بدل کیا د جلسه ختمه کېږي نمري به موږ ټول مرګ له راغلي یو خو خپل لاره پرېښودوله نه یو راغلی ګرانو وروڼو زمونږ د پښتنو دپاره زه بار بار دا وایم کو عمران خان دی او که نواز شریف ته څه فرق نه لري کو نواز شریف ته هم ستا حق نه درکوي ستا حق خوري پنجابي لی ورکوي فوجي لی ورکوي کو دا نیازي دی هم ستا حق نه درکو ستا حق یې خوړو پنجابي لی ورکو فوجي لی ورکو دا او ته پښتانه را جمدي کې را بیدارې کې 12 کاله نه کو 1200 کالم دا خلک حکومتو کې د پښتون په قسمت کې به ترقي ني د پښتون په قسمت کې به آبادي ني د پښتون په قسمت کې به خوشحالي ني پښتون دې دا یاد ساتي حسد دې دړه نه وکاږي زه نه پوهېږم چې په خپل قام کې څه حسد دی خو ګناه تاسو ترقي غواړئ نو ستاسو د ترقۍ ضامن واحد عوامي نیشنل پارټي ده
تاسو امن غواړئ، تاسو د امن واحد او واحد ضامن عوامي نیشنل پارټي ده. تاسو د حق ضامن، دلته د برابرۍ په بنیاد د ژوند کولو، د تعلیم، د صحت، د تجارت، د روزګار، د پرمختګ او د ټولو نه لوی ستا د قدرتي وسایلو ضامن او څوکیدار عوامي نیشنل پارټي د پښتونه راپاسه، ودرېږه، د خپلې نښې سره ودرېږه. څنګه چې ما خپل د پلار نیکه پښتو راوچته کړې ده، هر پښتون دې راپاسي او د خپل پلار نیکه پښتو دې راوچته کړي. ځان تیار کې پښتنو، دا حکومت خو به تختی، خو بلدیاتي انتخابات نږدې را روان دي او جذبم زړه ده که نه. څنګه چې مې درته تېر ځل یو عام ورکر ودرو، دا هم ستاسو کمال دی چې ما درته یو عام ورکر ودرو. هغه ورکر د عرباو، تاسو ټولو د عرباو روپو مقابله وکړه، د اربابۍ د نوابۍ د هر څه مقابله مو کړه، په خپل هغه شملم الحمدلله جګه وساتله. همدغسې را روان ځل ټول ملګري ځان تیار کې، انشاءالله په دې بلدیاتو کې به موږ دنیا له دا پیغام ورکوو چې دا پښتون او د پښتنو نمایندګي واحد د عوامي نیشنل پارټي ده. دا نورې مهرې دي، دا د پښتنو نمایندګان نه وو، نه دي او نه بشي. د خپلو ته مې خواست دی چې خدای ته وګورئ، شرم وکړئ. نن تاسو ته حکومت میلاو دی، نن په دې خپل کرسۍ ښه درون کښېنه، د دې قام خدمت وکړه، درون به پې ښکارې، درون به پې ښکارې. د خپل قام مهرباني مهرباني، زه انشاءالله ستاسو د ټولو فین یم او تاسو ټولو سره به ولاړ یم او بیا به م ولاړ یم او بیا به م ولاړ یم او بیا به م در سره ولاړ یم. زه ګرانو وروڼو، زه ګرانو وروڼو د ما د ګډو الفاظو معذرت، په دې تمه او په دې امید چې عوامي نیشنل پارټي او د عوامي نیشنل پارټي ورکر چرې مایوسه کېږي نه. زمونږ هدف حکمرانۍ نه دي، زمونږ هدف کرسۍ نه دي، زمونږ هدف هغه مزې نه دي. زمونږ هدف د خپل قام خدمت دی، زمونږ هدف د خپل قام د حق حفاظت دی، زمونږ هدف د خپل قام د خپل خاورې حفاظت دی. هغه که حکومت ای او که حکومت نی، انشاءالله د خپل خاورې خادمان او حافظان ابا تر مرګه پورې یو، دا هم د پلار نیکه نه زده دي. زه په دې ما د ګډو الفاظ معذرت، یو وارې بیا په خصوصي توګه د حاجي غلام احمد بلور صاحب، د هغې د ټولې کورنۍ، دلته ناست حافظ صاحب او د هغې د کورنۍ، او دلته چې څونه میا صاحب زمونږ ناست دی، د هغه یو زوی شهید، داسې څونه چې هم د شهداو وارثان، وروڼه، مشران زمونږ دلته موجود دي. موږ په تاسو فخر کوو، موږ په تاسو ننګ کوو او انشاءالله دا لوز دوراوو، بیا یې دوراوو، بیا یې دوراوو چې هغه ملګري د څه دپاره او په کومه لاره شهیدان شو، دا زمونږ دپاره د فخر لاره ده. موږ به خدای نه دا سوال کوو چې خدایا هم په هغه لار او هم په هغه طریقه دې موږ هم شهیدان کړې، خو موږ د بې لارې نه کړې. زه مشکور یم د ارباب طاهر صاحب او د هغې د ضلعې د ملګرو، زه مشکور یم راغلی د بار ضلعو نه د مشرانو، مشکور یم د میټروپولیټن د هر سپینګیري، د هر مشر، د هر رمزولی، د هر کشر، مشکور یم د سالارانو صاحبانو، مشکور یم د میډیا د ملګرو. په خصوصي توګه شکریہ ادا کوم د تاجرانو صاحبانو، د پی ایس ایف د ملګرو،
د ځوانانو د پیغلو په خصوصي توګه شکریا ادا کوم د ارباب صاحب او د هغه تنظیم او د ټول ضلع د پېښور د ټولو ملګرو او په آخره کې لاست بٹ ناٹ د لیسٹ الله دې زمونږ دارونه په دې ورده کې ټول عمر دغسې زمونږ محافظین لري لاس وپړقوي خپلو پولیس والو دپاره چې دا زمونږ فخر دی زمونږ ویاړ دی او چې کلم موږ پښتنو باندې سخته راغلې ده نو زمونږ د پولیس والا ورونو خپلې سینې مخامخ کړي دي خو خپل قام یې بچ کړی دی د دې لپاره زه دې ټولو ته سلام پیش کوم وی پښتونه د پښتون نشان چې ویجم دی پښتونه د پښتون نشان چې ویجم دی تر څو چې دا دنیا وي باچا خان به ویجم دی ډېره مهرباني